السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. 2 ورځې مخکې شازیې په پېښور د صدر غربي تانه کې ډېره سخت بېدردۍ سره قتل شوی و چې د هغې په دغه ویډیوګانو کې موږ کتلي و چې شازیې خلک په خپله باندې ځان پانسي کړی. د هغې شازیې د قتل په انظاماتو کې په پولیسو باندې غټ انظامات لګېدلي و چې دوست محمد د هغې په خره باندې اوس جیل ته ودننه شوی دی او دغه ویل کېږي چې شازیې به یعنې دوست محمد ایسوچو قتل کړی دی. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو شازیې خلک په خپله باندې ځان د صدر د غربۍ تانه کې ځان په خپله باندې پانسي کړی او چې اوس د شازیې پلار عمده کار غوښتنه کوي چې یعنې ماته دې انصاف میلاو شي او دغه دوست محمد ایسوچو دې جیل ته وردننه کړی شي او دته دې سزا ورکړي. خو نن د پېښور پولیسو عمده کار احتجاج کړی دی او ویل کېږي چې دوست محمد بېګناه باندې دی. شازیې په خپله باندې ځان پانسي کړی دی او دوست محمد ایسوچو هېڅکله داسې کار نشي کولی ځکه چې پولیس د قوم خیرخوا دي او همیشه دپاره د پولیس د قوم خدمت کوي او دوی چاته د پولیس په چا باندې دي دا په دې قوم باندې دي د دې قوم خدمت کوي. دا زموږ حق. موږ پولیس هېڅکله داسې حرکت نشو کولی چې عوامو ته تکلیف ورسوو. واقعه خبره ده عزتمنو چې پولیس د دې قوم خیرخوا دي، د دې قوم خدمتګار او د دې قوم د خدمت دپاره ولاړ. دوست محمد ته دې انصاف ورکړی شي چې دا د زر ته زره د جیل نه راخلاص کړی شي او شازیې ته دې انصاف میلاو کړی شي او د دې پوره انکوایري وشي. کو چېرته ځان په خپله باندې پانسي کړی وي نو دوی ته پکار دی چې دا دوست محمد ایسوچو دې زر ته زره جیل نه دې راخلاص کړی شي. کو چېرته د ورسره چېرته کې دغه شانتې حرکت کړی وي نو هغوی ته دې انصاف میلاو شي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې پورې تر نوي معلومات دپاره د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.